کتونکو سلامونه څنګ کې چې چا سره موجود یم نو د ده په وجه به زه خپل ځان په خلکو پیژنم او هغه دی نفیس جان او نفیس چې کله پروګرام کوي تاسو خو به کتلی دي خو زه موجود یم دې وخت کې عثمانزی ټیک شاپ جنرل سټور شبیر چې کوم دی نو شبیر غیب دی اوس ما په دلبر ریډیو پروګرام کو نو یو مې د عثمانزو دغه روټو والا ذکر وکړو چې پرې چې کوم دی نو خلکو له ډوډۍ ورکوي دویم د سلمان چې کوم دی په تورنځو کې بل دا ټوټل آیل والا چې کوم دی هغه چې کوم کردار روان کړی بل سلو پورې کسانو له پیکج ورکړو خپل ځان چې څوک هم په دې روژه کې ورکړه کوي نو زه خوشحالېږم نو د دوی کریانې ریټ چې کوم دی هغه ډېر هغه په دوکان ووتم او نفیس جان مې ولیده نو نفیس جان چې مې ولیده په ما ډېر زیات ګران دی او دلته چې کوم دی نو زه خیرات تخصیص ویم نفیس جانه څه کې خیر روژې داسې خراب کړې ده ولې هغه روژه نشته خسته نشته څو دې ونیولې یو او څویم کې سبق وی نفیس جانه څلورم کې او کوم سکول کې دیني کالج منظم سکول دا کوم ځای کې دی دغه ځای کې دی ښه هسې خوښ دی کوم سکول دی په چارسده کې ما ته ده ووایه چې زه ستا لپاره اعلان کړو دا خپل خو په پېښور کې دا چارسده کې چېرته بل اداره خوښي چې یاره زه دې کې سبق ووایم دا ستا د دې ټیلنټ په وجه باندې چې کوم سکول نوم ولې هر روژې د څو نیولې یوه ښه نفیس جانه ته چې خلکو ته دا کومه خاکه وړاندې کوې نو دې کې ستا څه مقصد وي بس جوړو نه نو جوړی نو د جوړولو نه څه مقصد دې نه وي ستا خو په هر ځای کې یو میسج وي یو پیغام وي نو ته پې پوهېږې نه چې دا زه څه وایم یا تا له چې څوک ډایرکشن درکوي ډایرکټر دی دی یا دی پروډوسر دی ایډیټر دی د تره زوی دی دا تره زوی دی ښه چې بیا بار روزي نو خلک ورته څه وایي ګوري دي خوښوي دي کله کله خو به د ځان روغ شي ګوره اوس دې مونږ ته هغه شان دې سلام نه کوو تازه که نه چې شبیر دا دوکان وښایو شبیر چې کوم دی نو دې کریانه ډېره ګرانه خرڅوي که نه نو دا ځکه چې کوم دی نو السلام علیکم وروره خیر دی شبیر څنګه نفیس جان تاسو سره خوا کې خیره ده او نفیس جان هم ولیدم نو ګرانو کتونکو تاسو چېرې کریانه اخلئ دغه ته راتلی شي عثمانزی ټیک ټاک ته خو دې ماشوم د فیوچر ډېره رونق وینم او دا د عثمانزي اوسېدونکی دی نفیس جان تاسو سرچ کې ویې ګورئ د ده په هره خاکه کې یو میسج او یو پیغام پروت دی خو دې لا خبر نه دی ته لا د خپل زوره نه یې خبره دغه دې څه دی چې سره و راشه که نه راشه دې خوا ته راشه که نه ګوره نفیس جان سره ما خبره کوله که نه نفیس جان په هره خاکه کې یو میسج پروت دی خو دې تاسو نه دی پوه کړی چې دې خلکو ته څه وایي نو صرف جادو خو نه دی که نه پوه دی خو دته چې موږ څه ښایو هغه وایي دې مخکې وروستو ترې نه ځي لکه اوس ما دوی ته هم خبره کړه دوی جومات استاد ته چا شکایت کړو چې نفیس ستا شاګرد او دې داسې نو هغه ورته وایي ته راشه که نفیس کې تا د ویډیوګانو هغه یو ده ته مو لیدل نو زه به تا ته ووایم نو دې اصل کې اکټر دی دته چې څو خو لیکي هغه ښایي او باقي اکټینګ کوي که نه نور ماشوم دی ښه ریپېږي خو لږ دغه باندې دونه نفیس جانه خیر دی موږ سره خو لږ ډاډه شه که نه رښتیا یم ما چې زه ته ګورم نه خوا دې خوا اصل کې غټه وجه دا ده چې ده سره ځیم خو ده سره خپل هغه استاد و نو اوس په ډېر کانفیډنس کې و خو زه یم سره زما اړوند دي داسې دغه نه کوي بس خیر ستا خو زه دوستي شته که نه او زما خو ملګری دی نو چې ملګري دي نو د ملګري نه ته ولې نفیس جانه دغه کې نه ښه خلکو ته څه میسج ورکوې روژه ده که نه په ډه کې دې څه شته ووایه روژې باره کې میسج ورکړه ها ګرانو کتونکو دا خو اتفاقي نفیس جان سره به زه بیا کېنم د سره به زه خبرې اترې کوم د سره بیا انټرویو کوم خو روژه کې دغه پیغام چې صبر تحمل او د احساس میاشت ده او نفیس جان لپاره دعاګوی نفیس جان ډېره مننه خوشحاله